دې زین بای هم ښکلی سوال کړی دی چې وعلیکم السلام وروره زما 2 میاشتې وشوې اقامه راته نه ده میلاو شوې کور کې ډېره ایمرجنسي ده زه به څنګه به ګوره ورور جانه زه تا ته جواب در کوم دا ویډیو ټول وګورئ ملګرو سره شیر کړئ لایک کړئ که په داسې صورت کې ته اوس نوی راغلی او ستا ایمرجنسي شوه او ته واپس تلل غواړي یعنې اقامه نه جوړول غواړي او شرط دا دی چې ستا کپنۍ تا له اقامه نه جوړه کړې نو ته به څنګه چل کوې ګوره دا قانون دی د سعودي عرب چې ته سعودي عرب ته رالي 3 میاشتې پورې دې ته د تجرباتي وخت ورته وایي وخت که نه 3 میاشتې ټیم دی کپني به تا وګوري چې ته په کوم مهنه باندې راوستی تا له هغه کار درځي نه درځي دله بیا به 3 میاشتونه یعنې 3 میاشتو د ختمېدو په منځ کې به دواړو په منځ کې به اتفاق وشي ستاسو به کنټریکټ وشي که اتفاق را نه دی نو په دې بارډر نمبر باندې به ستاسو کمپني تا ته فاینل ایگزټ ولګوي او یا مطلب دا یا به ټرانسفر دله هم درکولی شي یا مطلب دا دی اقامه به دله جوړه کړي ټرانسفر به دله او که اقامه دله جوړه نه کړه نو په دغه بارډر نمبر باندې فاینل ایگزټ به ته ولګي او بیا ته تللی شي نو اوس د دې وروسته څه کولی شي وروره ته اوس وګوره چې که ستا چېرته اقامه نه جوړه شوي ته خپل کمپنۍ ته ووایه چې زه تاسو سره کنټریکټ نه کول غواړم او چونکې زه مطمئن نه یم نو په دې وجه ما ته فاینل ایگزټ ولګوئ زه ځمه دغه طریقه ده او که اقامه جوړه شوي نو بیا به ته داسې کار وکړې چې بیا خپل دغه ته ووایه بیا خپل کمپنۍ ته ووایه چې یاره زما ایمرجنسي چوټي ما ته پکار ده میاشت له 10 ورځو له 20 زه ځمه او دا شته دی په قانون کې ایمرجنسي چوټي شته دی هغه میلاویږي نو ته بیا تفصیل ما راکړه په پرسنل کې چې ستا اقامه جوړه شوې ده نه ده جوړه شوې یا لکه مطلب دا د کمنټ مطابق اقامه کېدای شي کفیل جوړه کړو دغه سره ورسره دغه معلومات پوره وکړه او ما ته بیا ووایه ښه